دومره ورځې چې تېرې شوې د خلکو ریسپانس ته څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني علي خان صاحب. چرسدې زموږ ډېر پښتانه درانه خواږه خلک دي او کټر پښتانه دي او پښتون سړی همیشه حق سره ودرېږي او د ظلم او د جبر خلاف هغوی اواز هم اوچتوي او جنګ هم کوي. نو زه امید لرم چې چرسدې عوام چې څنګه مخکې خپل پولیس سره دغه شانتې اوس هم خپل پولیس مرسته کوي، د هغوی به ملاتړ جوړېږي. دا اوس چارسده کې حالیه چې کوم واقعات شوي دي د دهشتګردۍ کوم کې چې زموږ پولیس فورس ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي، نو دې حوالې سره زه انشاءالله د چارسدې عوامو نه تمه ساتم چې هغوی به د خپل پولیس مورال لاندې کوي نه، بلکې هغه به نور مضبوطوي. او دې کې موږ ته همدغه د عوامو نه د انفارمیشن د بدو خلکو نشاندهي څه انفارمیشن یا څه اطلاع ورکول، دغه موږ امید ساتو د عوامو نه. او دغه پولیس د چارسدې پولیس هم دغه د عوامو نه دی، خلکو پکې رونه دي، د چا پکې ترونه دي، ماماګان دي، دا پولیس هم دی نه جوړ شوی دی. او زموږ مین ترجیح چې کوم دی نو هغه هم د عوامو خدمت دی. ما خپل ځاني خو همدغه عقیدت همدغه بیلیف مې دی چې کوم ځای کې یم دغه ځای د خلکو خدمت وکړم، چې سبا دې ځای نه ټرانسفر شم چې هغوی ما پسې ښه ووایي چې یاره ښه سړی و، د خلکو یې خیال ساتلو. او زما خپل پولیس ته هم همدغه هدایات دي چې تاڼۍ ته کوم سایل راشي هغه سره به تاسو ډېر ښه رویه ساتئ، ښه نرمه رویه به ورسره ساتئ. هغه ته تکلیف رسېدلی، هغه ته چا دوک رسولی، تاسو به د هغې مداوه کوئ. هغه به ستاسو فرست پرایورټي به کمپلیننټ وي. بیا هغې نه پس چې کوم دی هغه دپاره کوم لیګل کاروایي ده، تاسو به هغه لیګل کاروایي ښه طریقې سره کوئ، ارسپیکټیو آف هز سټیټس، چې هغه غریب دی که هغه څوک عام کارکون دی یا څوک عام سړی دی. نو زه امید لرم چې زما پولیس به هم انشاءالله چارسدې عوامو سره ښه رویه او ښه دغه ساتي. او دې نه علاوه کوم دهشتګردي ده، نو زموږ د پولیس فورس مین مقصد هم دغه دی چې موږ د جرایمو او د دهشتګرد عناصرو خلاف جنګ وکړو، هغه خلک چې کوم دی نو ونیسو، هغه خلک هغه برایانې د معاشرې نه ختمې کړو. دې کې منشیات هم شامل دي، دې کې د هوایي فایرنګ شو، جواري شوه، داسې نور دغه شو. دا خبره کوم چې دلته انټرنیشنل ډرګ مافیا ده په چارسده کې، بیا په خاصه توګه په تحصیل تنګي کې ډېر پولیس والا خو په هغې باندې لاس څه نو په هغې باندې درخواستونه ورکړی شي، نو د هغه پولیس خلاف کاروي وشي، چونکې هغه کس ته چې مخه ورکړی شي، بل دغې خلکو ته سیاسي خلکو پناه مسله ده. نو په دې خلاف څه وایي؟ نو زه خو خپل ځاني دې څیز ته ډېر زیات خلاف یم د دې څیز. او مجرم که هغه هر څومره غټ دی، هغه هر څومره رسوخ والا دی، هغه قانون نه اوچت نه دی، د رول آف لا پکار ده. او انشاءالله زما به پوره همدغه کوشش وي چې چارسده کې رول آف لا وي، که دا انټرنیشنل سمګلر دی او که دا ډېر مالداره دی او ډېر رسوخ والا دی، خو د خلاف به چې موږ سره ثبوت وي، د خلاف موږ څه ریکوري کړې وي، نو موږ به د خلاف صحیح قانوني کاروایي کوو. او زما خپل افسرانو ته هم همدغه هدایات دي چې بالکل نه د چا نه یریږئ، نه د چا نه شرمېږئ، خپل قانوني کار ښه صحیح کوئ، سیاسي اثر مه اخلئ، نور داسې اثر مه اخلئ، قانون مطابق خپله کاروایي ټیک کوئ، نو تاسو به ښه به وي، عوام هم ښه ساتي. دلته د چارسدې تفتیش چې کوم دی دا په ټوله پښتونخوا کې ناقصه ګڼل شوی دی. نو په تفتیش به هم څه وي، اکثره څونه کیسونه چې ناکامه شوي دي تفتیش نه، هغوی بیا ځان ته رڼه نه دی پوخ کړي. یوه دویم دا د پولیس له خو موږ راز ورکړو، داسې سچوګان وي یا داسې تاڼېداران وي، هغوی ته څه میسج ورکوي چې هغه راز وساتلی شي، لکه دا چا وي دا خو ما ته پلانکي ویلي، نو دښمني ولا را پیدا کړي. بالکل تفتیش حوالې سره به زه دا ووایم چې ما اوس هم ډي پي پي صاحب راغلی و، هغه سره زما میټینګ و، نو دې کې به مونږ بیا د کوم آی اوز دي د تاڼۍ ډي پي پي شو، داسې زموږ نور چې کوم پراسیکیوشن والا افسران دي هغه به مونږ ټول یو ځای کېنو، او دې کې به دوی ته مونږ یو قسم ټریننګ، یو قسم هدایات هغه ورکوو چې یاره تفتیش کې تا ته څه څیزونه ډېر زیات ضروري دي چې ته به دا کوې، نو ستا تفتیش به کامیاب وي. نو انشاءالله دې لیول باندې مونږ کار کوو. زموږ ایس پي انویسټیګیشن چې کوم دی هغه هم ښه دی، ښه پروفیشنل دی. زه به انشاءالله د ورځ دوه کې هغه سره هم کېنم، مونږ به دا څیزونه ورو ورو سټیم لاین کوو. دې کې به مونږ چې کوم عدالت جج صاحبان دي، مجسټریټان وغیره دي، هغې نه هم مونږ دې کې انشاءالله مدد اخلو. زه امید لرم چې دا شی به ورو ورو مونږ نور هم ښه کړو، ښه به شي انشاءالله. او دا راز حوالې سره خو دا دی چې دا خو د پښتون طریقه ده چې یاره د یو خبره بل ته کول نه دي پکار. نو زه به خپل افسرانو ته هم ووایم چې دا ستاسو کمزوري ده، که تاسو داسې شی کوئ، راز ساتل د کوم انفارمر دی د هغه حفاظت، د هغه خیال ساتل دا په تاسو باندې لازم دي. نو انشاءالله زه به ټولو ته دا هدایت ورکوم ورته
چې داسې قسمه څوک پولیس انفارمر وي، پولیس سره امداد کوي، شریف خلک وي، د هغې خیال وساتئ، د هغې عزت کوئ او د راز یو بل ته مه دغه کوئ. دا لیګلي هم دا چې کوم دی نو اکسپټیبل نه دی.